کو څوک د روټۍ نه بعد په دې ښودلی شوې طریقې باندې سورة القریش ووایي یو پرې ووایي نو الله پاک به د انسان ته دا خوراک دا بوله شفا کي کو څوک دوه پرې سورة القریش ووایي نو الله پاک بوله درستخان د ډېر زیات وسیخ کي نسلونه پورې به هلک راځي او د درستخان نه به خوراک کوي او دا به ختمېږي نه که څوک درې پیرې سورة القریش د خوراک نه بعد ووایي الله پاک به دې خلکو له دومره مال ورکړي دومره دولت به له ورکړي چې اووه پوشت پورې به خلک راځي دا دولت به خوري دا مال به خوري دا رزق به خوري او دا به ختمېږي نه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته امید در رب کوم چې داسې ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشحاله آباد ساته الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول مسایل لا ختم کړي الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول څومره چې په کورونو کې بیماران دي دا ټول دې الله پاک ټیک کړي نن چې کوم زموږ وظیفه ده نو دا وظیفه ډېره زیاته د برکت واله ده ډېره زیاته د عظمت واله ده او ډېره زیاته طاقتوره ده تاسو یقین وکړئ چې تاسو دې وظیفې چې څومره برکات دي څومره فضایل دي څومره فایدې دي څومره فواید دي دا کو تاسو واورېدل نو دا صورت به تاسو تر مرګه پورې دا به پرې نه دی روزانه به دا صورت وایي څومره چې غټې غټې مدرسې دي د دې صورت په برکت باندې دا چلیږي او دا ټول حلقه د دې صورت تلاوت کوي ځکه دومره کسان په یو دسترخوان باندې 6,000 7,000 8,000 تقریبا د 10,000 کسانو پورې حلقه ناسته وي او د هغې نه خوراک کوي خو لیکن دا خوراک کمیږي دا نه دا ټول برکات دي د سورة القریش په دې ښودلې شوې طریقه باندې څوک د دې صورت تلاوت وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان ته ډېر زیات فواید ورکړي نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته نن زموږ وظیفه داسې ده چې کله موږ او تاسو روټۍ وخورو او د روټۍ نه بعد یو پیره سورة القریش وایو لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف حپ قلاره حپ سکون باندې حپ آرام باندې څوک د سورة القریش تلاوت د وکړي فرمایي چې یو ځل چا تلاوت وکړو الله پاک به د خوراک د انسان لپاره زهر نه سازوي دغه رنګې کو څوک دغه رنګ یو پیر تلاوت وکړو دا خوراک به د انسان لپاره شفا دغه رنګ دا خوراک به د انسان لپاره شفا وي بدن کې چې څومره اجزا دي هر یو جز ته به دا خوراک فایده ورکوي او دغه رنګ د عبادت قوت به انسان کې دا پیدا کوي دغه رنګ فرمایي کوچا دو پیرې سورة القریش د خوراک نه بعد ویلې فرمایي چې الله پاک به د انسان د درستخوان دومره وسیخ کې دومره وسیخ به کې چې د دنیا حلقه به راځي پر یې درستخوان باندې به کښېني خوراک به کوي او دغه رنګ فرمایي چې څومره خلک دي دا ټول حلقه به مړیږي او دغه رنګ دنیا لوحې به په دغه درستخوان باندې دا پراته وي نو دا د سورة القریش برکات دي دغه رنګ فرمایي چې کم یو انسان د روټۍ نه بعد درې پیرې سورة القریش ویلې درې پیرې فرمایي چې الله پاک به د انسان ته دومره مال او دولت ورکړي دومره چې و پوشت پورې حلقه به راځي او دا رزق به خوري دغه رنګ د خوراک به خوري د پیسې میسې به لګوي ولیکن د پیسې به دا کمیږي نه دومره برکات به الله پاک د دوی په رزق کې دا ور واچوي کو څوک وظیفه کې سورة القریش د کاروبار دپاره نو الله پاک به د انسان له ډېر زیات بهترین کاروبار ورکړي نو کاروبار دپاره سهار و ماښام یو شپېرې سورة القریش تاسو تلاوت کوئ انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو له بهترین کاروبار درکړي دغه رنګې د رزق دپاره چې څوک د سورة القریش دا وظیفه کول غواړي نو چې کله موږ روټۍ وخورو نو د روټۍ نه بعد یو ځل سورة القریش تلاوت لازمي کوو انشاءالله العزیز الله پاک به موږ تاسو ته ډېر زیات رزق راکړي ته پرسکون زندګۍ دپاره روزانه سهار او ماښام وپېرې د سورة القریش تلاوت چې څوک کوي انشاءالله العزیز الله پاک به په مال حال کور اولاد او دغه رنګې په زندګۍ کې دا برکت واچوي او دغه رنګې ژوند به پرسکونه وي یاد ساتئ چې په دې کې یو ټکی دی د امن دپاره
چې کوم سړی سورۃ القریش د امن دپاره وظیفه کې سهار او ماښام وپېروئ انشاءالله العزیز الله پاک به له امن ورکړي وآمنهم من خوف د یرې نه به الله پاک دغه رنګې نجات ورکړي امن به ورکړي او دغه رنګې که څوک د رزق دپاره وایي انشاءالله العزیز ډېر زیات پاورفل او ډېره زیاته برکتي ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده تاسو را څومره هلکه ګورئ دا اکثر هلکه کاروبار هم کوي ورسره ذکر هم کوي زما څومره تجربه وشوله زما څومره اکسپیرینس وشو د څومره هلکو ته ګورم د چا چې څومره مضبوط کاروباري دومره دغه سړی فرض موس ډېر پابندۍ سره کوي فرض موس پابندۍ سره کوي او بیا د هغې نه بعد ناسته وي ځان لپاره وظایف کوي یو وظیفه کوي بله کوي بله کوي نو دغه رنګې کاروبار به هم کوو او سره به وظایف هم کوو نو زموږ او ستاسو کاروبار کې به برکت وي زموږ او ستاسو مال او دولت کې به برکت وي زموږ او ستاسو پیسو کې به دا برکت وي نو کوشش وکړو چې دا وظیفه پخپله هم وکړو او څومره چې ملګري دي څومره دوستان دي هغوی سره هم شیر کړو چې هغوی دې وظیفې نه فایده والي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته